محمد عامر یو ځل بیا د بابر اعظم په ټي 20 ټیم کې په شمولیت باندې ډېر غټ تنقید کړی دی. د عثمان خان عثمان خان چې د دوبۍ ټیم پرې خو دی او پاکستان ته راغلی و، هغه ساوث افریقا خلاف په ټي 20 سیریز کې سلیکټ شوی دی چې په هغه باندې هم محمد عامر تنقید کړی دی. نور هم د بابر اعظم مخالفینو د بابر اعظم په ټي 20 ټیم کې په شمولیت باندې تنقید کړی دی. دا هغه مخالفین دي د بابر اعظم چې دای په زړه کې د بابر اعظم نه بغض لري، کومې باندې جوړې کړي چې تاسو اورئ حیران بشئ. ګوره امیر باندې بعد کې خبره کو، خو د بابر اعظم مخالفین وایي چې په ټي 20 ټیم کې سلمان علي هغه اینکر کلاړي شته دی، نو لکه بل اینکر کلاړي لا په ټیم کې د شاملېدو ضرورت نو دا هغه مخالفین دي چې کله د ایشیا کپ د پر د پاکستان سکواډ اناونس شو نو پاغې کې حسین طلعت هم، چونکه حسین طلعت هم یو اینکر کلاړي دی. حسین طلعت یو اینکر کلاړي دی، لکه حسین طلعت او سلمان علي هغه چې کله په یو ټیم کې نو دای تنقید نه کولو، خو کو سلمان علي هغه او بابر اعظم په یو ټیم کې شو نو دواړه اینکر کلاړیان دي، نو دای اوس تنقید شروع شو. دای اوس د بابر اعظم نه بغض او حسد لا ختم نه دی. دای و چې ولې په ټي 20 ټیم کې سلیکشن هغه ټیم دای تنقید نه کولو چې حسین طلعت ولې سلیکټ کیږي، چونکه د حسین طلعت نه بابر اعظم په سلی سیخه کلاړو چې حسین طلعت ته په پلینګ 11 کې ورچولو او اهم میچونو کې تا حسین طلعت ورواچولو، هغه د لکه چونم ډراپ کو کې چې د په اهم میچ کې د انډیا خلاف ډراپ کو، نو دا حسین طلعت نه خو بیا بابر اعظم په سلی سی باندې خو نه جی هغه ټایم کې د بابر اعظم د مخالفین چې کوم هغه ټایم دای بیخي خاموش وو، خو د بابر اعظم په شمولیت باندې دای د تنقید کوي چې سلمان علي هغه یو اینکر کلاړي دی، نو بیا بابر اعظم هم یو اینکر کلاړي دی، نو بیا بابر اعظم په ټیم کې نو شاملېدل پکار چې سلمان علي هغه شته نو بابر اعظم نو شاملول پکار. نو هغه ټایم تاسو چرته وای چې څه ټایم حسین طلعت په ټیم کې شامل شو، په ټیم کې سکه چې په پلینګ 11 کې شامل شو، هغه ټایم د دې تنقید نو خدا ټول وجه چې کم دا د بابر اعظم مخالفت ته، د بابر اعظم نه حسد دی، د بابر اعظم نه بغض دی. جی اوس په امیر باندې خبرو کو، جی امیر هم تنقید کړي چې زه حیران موزما وای امید نو چې بابر اعظم با ټي 20 ټیم ته واپسی کوي، لکه زه حیران یم دغه په شمولیت باندې امیر وای محمد عامر وای. نو ګوره امیر له مزوم دا ویم چې هغه ټایم ته چرته وي چې کله د ایشیا کپ کې حسین طلعت غونډه کې لړیان د خوشدل شاه غونډه کې لړیان په ټیم کې شامل شو او حکم انټنټ والا کې لړیان چې تاسو یادول نو دا غي سټرایک ریټ هم 130 سټرایک ریټ نه ټولو کم بیټینګ کړي، هم محمد حارث حسن نواز چې تاسو وی دا هارد هیټرز دي، سایم ایوب فیل لکه تاسو وی چې دا انټنټ والا کې لړیان دی، دوی موږ 200 په 200 پلس سکور کوي په هر ټي 20 میچ کې، نو هغه کې لړیانو سټرایک ریټ هم د 130 نه کم په ایشیا کپ اور چې کم حسین طلعت تاسو ورچولو د بابر اعظم غونډه کې لاړی دی، یاره بابا تاسو وایي چې لکه اینکر کې لاړی دی، د بابر اعظم او د حسین طلعت په پرفارمنس کې د ځمکې اسمان فرق دی. خو هغه ټایم کې امیر هم خاموشه، چونکه کېدای شي دا خبره امیر په فین باندې بدی هم لګي، خدا حقیقت تروره ګوره یو کلاړي ستا ډېر هم خوښ خو چې ناجایزه خبره کوي ته به هغه ټایم کې ولوي چې وروره دا شی رستا ناجایزه دی، که یو ملګری دستا رستا ډېر خوږ هم یاري او هغه رستا ډېر هم خوږ ملګری، خو هغه چې څه ټایم ناجایزه خبره کوي ناجایزه کار کوي نو ته به هغه لوي چې لکه دا کار دی ټیک نه دی، دې ځای کې ستا خبره ټیک نه ده او دا مه کوه. نو د امیر که څومره مینوال دی نو امیر دې ځای کې که په بابر اعظم باندې تنقید کوي نو هغه ټایم امیر په حسین طلعت ولې تنقید نه کولو، هغه ټایم امیر په نورو کې لړیانو باندې تنقید ولې نه کولو چې کم کې لړیان کنسسټنټلی په ایشیا کپ کې فیل شو. نو د بابر اعظم په دوباره ټي 20 ټیم ته راتلو باندې ډېر غټ تنقید کیږي. خو په عثمان خان باندې هم محمد عامر تنقید کړی چې عثمان خان نو پکار محمد حارث له موقع ورکول پکارو، منم حارث له موقع ورکړل شو خو حارث هغه رنګ کلیک نه کو. عثمان خان داسې کې لړی دی چې د لم هغه رنګ موقع نه دی ورکړي، د پاکستان لپاره د یو ای ای ټیم پرې خو چلته د یو ډېر برایټ فیوچر التر د کپتانۍ چانسز هم سیوا، هغه التنه د مختلف لیګونو کې هم گیم کول شو، ایون آی پی ایل کې هم د دوبۍ نه گیم کول شو، خو نه د دوبۍ خپل کیریر ټول د پاکستان لپاره پرې خو. نو پاکستان کرکټ بورډ لم پکار دی چې د کلاړي ته عثمان خان ته کنسسټنټلی موقع ورکي او دنه فائدہ اوچته کی، که فائدہ ته اوچته یو کنه خو چې سبا عثمان خان هم دا نه وي. او بل عثمان خان په تیر شوی ډومېسټک دا اوس کم ډومېسټک ټورنمنت په پاکستان کې وشو، هغه کې د 2-3 سنچریانې راغی، د بیټینګ کړی دی په دې وجه باندې ویداوټ دا نه چې لکه ویداوټ اني پرفارمنس دی ټیم ته راوښته دی، د په ډومېسټک کې پرفارمنس کو نو دا غي په وجه باندې د ټیم ته راوستو، حارث ډراپ کو محمد حارث. اور اوس کم ټي 20 سیریز د ساوث افریقا خلاف شروع کیږي
نو کې به تاسو له وکټ کیپر بیټسمن محمد حارث نه محمد رضوان نه بلکې عثمان خان ویجی تاسو له په ایکشن باندې عثمان خان په نظر باندې راځي نو عثمان خان حواله سره د بابر اعظم حواله سره چې محمد عامر کم تنقید کړي یا د بابر اعظم چې کم مخالفین دی په بابر اعظم باندې تنقید کوي داغه حواله سره د تاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ